أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورة بن اسرائیل 7 نمبر آیت. دی 7 نمبر آیت کی یو عام قانون ذکر کیږي اگرچه مخاطبین بن اسرائیل او قانون دا د ذکر تاسو په دین باندې او شریعت باندې عمل کوئ نو فائدہ تاسو خپل ده او دغه فائدہ دنیاوی هم کې دي چې دنیاوی فائدہ هم د شریعت شته، قبر کې هم فائدہ شته، په آخرت کې هم فائدہ شته. او کدا سره دغه دین مخالفت شروع کوي نو دا بدی ده او د دې بدی نقصان هم خپل دنیا به هم خراب شي، قبر به هم خراب شي، آخرت به هم خراب شي. ځکه مخکې تاسو د بنی اسرائیل واقعه ولیدله چې کله ګمراه شو نو دنیا هم برباد شو او ظالمانو جابرانو لاسونو ته وغورځېدل او جماعتونه هم محفوظ پاتې نه شو. الله تعالی وایي ان احسنتم که تاسو نیکی کوله، احسان په شریعت باندې عمل کولو ته ویل کېږي. احسنتم لانفسکم نو تاسو نیکی کوئ د خپل ځان فائدې دپاره ده، شریعت باندې عمل کول تاسو خپل فائدہ ده. وان اسأتم که تاسو بدی کوله، ګناهونه هم کول، فلاحانو د نه پس دپاره ده، فلاحانو دغه ګناهونه د نه پس دپاره دي، یعنی نقصان د نه پس خپل د بل چا نه دی. دا یو عام کلیه شوه د بني اسرائیل دپاره هم او د عام مسلمانانو دپاره هم د قیامت پورې. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، او هر کله چې رااله وعده اخرنۍ، د وعده اخرنۍ نه مراد دیمه پیشنګوئی ده. دیمه پیشنګوئی موږ دا ویلو چې هغه دا وه چې که تاسو دوباره ګمراه شوئ، اگر چې د ایرانیانو په لاسونو باندې تاسو د عزت ژوند موندلی دی، لیکن که دوباره ګمراه شوئ الله تعالی به باندې یو بل ظالم مسلط کی او دغه ظالم مساس کورونه داسې ورانو کې کورونه ته هم داسې درنوځي او د جماعتونو بې حرمتیانې مال لوټ کول او خلق غلامان کول په داسې طریقه باندې لکه څنګه چې په اول ځل باندې بخت نصر کړي. نو الله تعالی وایي فإذا جاء هر کله چې راشي وعد الآخرة وعده ورستنی لیسوء وجوهکم دې دپاره چې وران کې مخونه ستاسو داسې وهل او ظلمونه د سره وکړي چې مخونه درله وران کړي. دغه شان کې مخونه ورانول دا کنایه ده ډېر ذلت نه د سړی خود مختاره ژوند بالکل نشي تېرولی، بلکې ژوند یې داسې چې پس عمر یې د ذلت شي او هغه خود مختاري عزت هغه ته نوچت شي. دا هم مخونه ورانېدل دي. مخونه ورانېدل دا به کنایتا مفهوم شي د ذلت چې تاسو ذلیله کړي. وليدخل المسجد او دی به داخل شي جماعت ته، د جماعت نه مراد د بیت المقدس واخله. کما دخلوه لکه څنګه چې داخل شي د جماعت د کافران اول مره په اول ځل باندې اول ځل چې بخت نصر څنګه داخل شي او د جماعت سمره به حرمتي کړي و، دا غي نه سونا جواهرات استری او د جماعت قدر او احترام خراب کړي، اقا شان د دوباره ځل هم د سیوش. نو معلومه ده شولا چې جماعتونو خرابېدل او د هغه به حرمتي کېدل او دا شان د مسلمانانو عزتونه د حد تر رسیدل دا هم د ګناهونو او پاسماني دین د عمل نه کولو ښکار ثبوت. وليتبروا ما علوا تتبيرا، او وليتبروا او دی به هلاکت راولي، هلاک به کې ما هغه څه علو چې دی به غالب شوي تدبیرا به هلاک کول سره. کم څه باندې چې دوی غالب چې د لاس لاندې راشي هغه ټول چیزونه به هلاکي، هیڅ شی په ځای باندې پاتې نشي. او دغه بیا د قیصر روم په دور کې دا کار بیا وشو چې بې حسابه قتلونه مکړه ځوانان یې ووجلو او باقي کسان یې اکثري ځان سره بوتل غلامان کړي وو. جماعت په دغه طریقه باندې وران کو 1,70,000 گاڑو کی راقی قیمتي سونا او جواهرات منتقل شو، کنیز ته ذهب ته منتقل شو او دغه جماعت به دغه شانته کې وران همیشه د پاره پروت تر دې چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ را ورسېده. الله تعالی عسى ربكم نزيد جرب ساسو ان يرحمكم رحمو کی پتا سبحان په دې لپاره سره اشاره ده د نبی علیہ السلام پیغمبر ایت
چې تاسو بس ذلیل وي جماعت بدن قبضه شوی تر دې حد پورې چې د نبی عليه السلام زمانہ را ورسیږي. د نبی عليه السلام زمانہ کې تاسو بیا ایمان راوړو، تاسو د توبې موقع پلاس درله او ایمان هم راوړو، نو الله تعالی په تاسو باندې رحم وکړي، بیا به غالب شي، بیا به تاسو د مسجد د بیت المقدس مالکان بشي، هغه احترام او برته بحال کوي او دغه ظالمانو نه خپل انتقام واخلي. خو کله چې کله تاسو ایمان راوړ، ایمان پکې شرط وین عدتم غتاسو راوګرځي د گمراهۍ ته او زوړ ظلم او هغه دین مخالفت هم بیا شروع کړ، بغاوت هم بیا اعلان کړ، اسلامي دین او شریعت نه الله يعودنا من هم بیا راګرځو. څه مطلب هغه زړې سزاګانې او عذابونه در باندې بیا شروع کړو، دغه ظالمان در باندې بیا مسرت کړو. دا معنی شو او دا مضمون چې کله د نبی عليه السلام زمانه راورسېده هم د قشانت کې وشو. نبی عليه السلام زمانه کې دوی خلکو ایمان را نه و، کوم چې راوړل وغه ډېر لږ کسانو، تقریبا 300 خوښه کسانو د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ملګری تقریبا 300 خوښه و. په دې دومره زیات بنی اسرائیل کې دغه صرف ایمان نه او نور بخبر کو پرمانه کلک شو. بیا په دې کې بنو قریظه داسې و چې ښکارا باندې غداري به کول، سازشونه به کول او یو قسم جرم نه د پر خاطر هر قسم د جرم هر لار اختیار کړ د مسلمانانو مقابل کې. دغه کسانو ځوانان اکثری د نبی عليه السلام په زمانه کې وجري شوی دي، بیا او باقی چې کوم دي غلامان جلاوطن شو. بیا د خیبر د علاقو نه دغه طریقه باندې او استری شو، ځنی او وجري شو، ځنی غلامان شو، جرون ته واچول شو. لیکن نبی عليه السلام د دې فتنې پسنګوي د مرز الوفات کړي و چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، عربو کې داخله پرې نه دي. بیا د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې بده پسې تور واخستل شو او ټول عرب ته خارج شو، عربو نه وستل شو. عربو نه بهر په یورپی ممالکو کې، افریقایي ممالکو کې، مختلف ملکونو کې د خلکو پناهګانې واغستري، الته کې ژوند به راو د غلامۍ او ذلت. بیا چې کله مسلمانان برته کې بې دینۍ ته روان شو، گمراهۍ ته روان شو، نو دغه گمراهۍ نه دی فائدہ بیا پورته کړه او بیا خپلو کې رابطه کې شو، منظم شو او د یورپی ممالکو په تعاون سره دوی بیا فلسطین پاکي خاورې ته بیا داخل شو. نو الله تعالی و ان عدتم عدنا، که تاسو عدتم راوګرځي د دې ګناونو ته عدنا من بیا راګرځو په ځړه طریقه باندې په تاسو باندې بیا ظالمان مسلط کوي. تفسیر باندې په قران لیکلي دی چې دا و ان عدتم عدنا دا یو مستقیل قانون د الله تعالی ذکر شو. اگر چې ولنې مخاطبین بنی اسرائیل دغه څه دغه څه وشوله، لیکن دا مستقل قانون دی بنی اسرائیل پوری خاص نه دی. د قیامت پورې د چې کله خلک بدین بشریت باندې عمل کوي، الله تعالی به دغه دیندار خلکو په دنیا کې قدر، عزت، وقار، دنیوي سہولیات ولا ورکړي، آزاد ژوند به دی. او چې کله د دې دین مخالفت او بغاوت په څومره مقدار باندې اعلان او په دومره مقدار ظالمانو به خلکو باندې مسلط کی او د عزت هر څه به تار کوي. تفسیر باندې په قران ذکر کړی دی چې الله تعالی پرز باندې کم چې بهترین لوی جماعتونه دي، درې جماعتونه په دنیا کې داسې دي چې ډېر لوی قدر او مرتبه لري. په دغه درې جماعتونو کې یو بګه مسجد نبوي دی او دویم چې کوم دی بیت الله شریف ته، دریم بیت المقدس. ندی په ظاهر نبی رسول الله د ذکر کړی دی چې په بیت الله شریف کې یو نیکی چې کوم دی په 1 لاکھ کې دا یو مونږ شو کې لکه 1 لاکھ منځونه چې کړي، یو تسبیح یو ذکر وکړي لکه دا چې 1 لاکھ ذکر کړي. پرې طریقه باندې لوی قدر دی. مسجد نبوي کې یو نیکی په 1000 کې شماريږي، نو یو مونږ دیو په 1000 کې شماريږي. بیت المقدس کې یو نیکی په 50000 کې ده، نو یو مونږ شو کې 50000 کې بشمار شي. وې د الله تعالی نظام ساجب غونته کې د ټول جماعتونو لپاره یو شان نه دی. د خانقاهي اصول دا دي، د مسلمانانو اولنۍ قبله، د مسلمانانو قبله ده او بیت المقدس اولنۍ قبله ده. نو دغه سابقه قبله شو، د موجوده قبله ده. نو ټول نظر قضا خو دي جماعتونو شو. په دې جماعتونو کې بیا د خانقاهي نظام د سری چې خلک څومره گمراه کیږي، بیلاری کیږي او د خانقاهي طرف ته پیش قدمي کوي، نو د خانقاهي دغه حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل باندې غستری ده. او داغي عملی نمونه چې کوم د ابراهه والا واقعیا د ابراهه کړه د دې دورانور اراده وکړه او په انسانانو کې دومره طاقت نه وجود دغه مخ ونیسي. خلک کمو د خانقاهي محافظین د نش برابر بلکې نو الله تعالی رضی د حفاظت لپاره مرغی را وستری د مرغوب بس د جبانی د ابابیل سیلاب راغه او هغه د دوی د لخر تسونس، لیکن د بیت المقدس نظام بدل دی. هغه په دې طریقه باندې دي چې خلک څومره گمراه کیږي دومره بیت المقدس دوی د قبضې نه بار کیږي.
څومره چې خلک بې دینه کېږي دومره د هغې بې حرمتي بلته زیاته کېږي او د هغې سره به زیات ظلم کېږي. بیا تفسیر معرف قرآن وایي چې د دې قانون مطابق چې وإن عدتم عدنا د بیت المقدس په متعلق کله چې مسلمانان سرکشه شو ګمراه شو بېلارې شو او په غونډو عربو کې به انچه خاوره باندې هم شرعي نظام اثار نه معلومیږي په الحال او دوی د کافرانو سره سمجوتي وکړلې او خپل شکل صورت اخلاق نظامي هغه کې مستقل ترمیم وکړو کافرانو سره رابطي ونیولې او تر دې حد پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مقدس وصیت چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب لا يبقى فيها دينان په هغه وصیت باندې ولا هم خاوري واړولې او د کافرانو سره معاهده وشول او دغه خلک راوستل شو جزيره العرب کې د مرکزونه ورکړل شو او تقریبا چې د شپېتو کال معاهده او سبا ور سره کې ولي کړی شو بیا دا معاهده په الحال وغځول شو تقریبا 200 کالونه وختله او ډیر زیات شرایط د خلکو ومنل شو. هغه نه بعد يهوديان دغه ذلیل خلک په دنیا کې ټول ذلیل خلک دي يهود دي هغه يهوديان رالو چې بشمار کې هم تقریبا دغه مقدار آبادی 14 لک نه برنه ده 14 لک دغه آبادی ښکته پورته نه ده دا 14 لک يهود په لکونو عربيانو باندې په میلیونونو عرب باندې غالب شو ټول عربي د سخت یری سره مخامخ دا غوی ټول نظام ولا درهم برهم او دی بیت المقدس داخل شو بیت المقدس ته اول داخل شو وری وتواچو په الحال هغه نه سفاره جوړې به سفاره جوړول باندې کار روان دي چې د اسرائیل سفاره جوړیږي د قدر احترام ختم شوی دی هیڅ هم نشته او په سبا کې د مسلمانانو باندې د موږ کولې پابندي لګولې و چې د منظور د بار باندې راځي باغې کې د حماس سره باقاعده جنگونه وشو یو داستان دی لیکن بیت المقدس د دې قبضې نه بهر دی د مسلمانانو د قبضې نه د عربو د قبضې نه خصوصا بهر او دغه ذلیل کمزور خلک لوګ خلک په دې باندې غالب چې اندازه ولګو توازن د دوی واخلي مسلمانان په افرادي لحاظ باندې په د وسایلو په لحاظ باندې په زرها چوند د هغوی نه زیات کی منظم دي مضبوط لیکن د آسماني دین نه د بغاوت په وجه باندې داغینه لري وتل په وجه باندې او د کافرانو سره دغه سمجوتي او مداخلتونو په وجه باندې د دومره بوزدل چې دین غیرت لاړو چې هغه بیت المقدس دی په قبضه کې په الحال نه دی بهر دی. نو معنی په قران وجه دا هغه نظام د جوین عدتم عدنا که تاسو راګرځي ګناهونو ته موږ راګرځو زری طریقې تر هغه طریقه باندې دغه د مسلمانانو د ګناهونو یو آثار دي یو ذلت دي چې دنیا د هغه علامات نه او د مسلمانانو هغه غیرت او عزت هغه چیلنج کړی دی. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا من ګرځول د جهنم د کافرانو لپاره حصيرا راګیرول کی جهنم د څه د کافرانو براګیر کی هیڅ څوک دې بچ کېدای نشي د ټول ځګنه به جهنم یعنی جهنم نه پټېدل لار بالکل نشته. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران يهدي هدایت کوي لار خي خدا نه کوي للتي حغلار طرفتا هي اقوم چغه نه غلار یا مضبوط لار سیده لار اقوم نه سیده مضبوط راټولې معنی تفسیر قرطبی لیکلی دی چې بلارو کې اقوام لار هغه لارې ته ویل کېږي چې کوم لار د نور په نسبت باندې لنډه لارې شارټ کټ لارې لنډه دویم چې په دې لار باندې تر روان شي د لار پر امن د خطرونو هم محفوظ لارې او دریم دا چې په مقصد ته رسیدلو کې د لار یقیني بده کې خطا کېده نه چې ته خطا شي کار بد یو ځګن کې خطا کې بل ځګن ته لاړ شي د سی باندې اقوام د لپاره درې شرایط دي اقوام هغه لار کې درې شي چې پر امني شارټ کټ دغه لنډه لار بل نه او په مقصد رسیدلو کې یقیني لارې شکل لار نه وهمي لار نه جدا دو کنه او شی به کنه بش په اسلام کې د غدري وانه صفات موجود دي چې د اسلام په لار باندې روان شوي یقینا بدل د رضا حاصله یقیني به جنت حاصله اسلام د ټول نه الله د رضا حاصلول لنډه لار ده د جنت د حاصلول لنډه لار ده او دا د هر قسم شرونو محفوظ لار ده بده کې تاسو سو غالب کېدې نشي په شرط د دې د لار پر دین او سیده بده باندې روان شي. ويبشر المؤمنين الذين او دا قران زیره ورکی هغه کس مؤمنانو هغه ته يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک دینه د قران هغه هدایت معلومیږي چې قران د نازلېدلو فائدې سړي یو دا تاسو د تاسو مضبوط لار خي مضبوط قانون او نظام درته خي چې تاسو باغې باندې روان شئ سیده الله ته ورسیږي او بنور لارو باندې روان شئ هغه انساني جوړې شوی لارې یا سابقه منسوخ لارې بغلار من تاسو الله تعالی حاصلولې نشي مندلې نشي.
او د دې نه دا هم معلومیږي چې اسلام او شریعت د انسان د ژوند په هر اړخ کې کار کړی دی، هر اړخ یې ولا اصلاح کړی دی او هغه بیان یې کړی دی. نو ځکه دې ته لاره ویلې شوې ده. او که داسې نه شي نو دا خو بیا لاره کېدی نشي، ځکه د ژوند ډېرې مختلف اړخونه دي، شاخونه دي، او چې کله پکې اسماني هدایت نه وي نو به څنګه لاره معلومي. نو د اقوامونو دا ټکي هم معلومیږي چې د ژوند هر اړخ آسماني دین او شریعت په تفصیل او وضاحت سره بیان کړی دی. او ردی بیا دغه وضاحت چې کوم دی په تفسیر په کتابونو کې او په مفسرینو کې زیات خو وضاحت د دې چې کوم دی دا امام رازی رحمه الله کړی دی په تفسیر کبیر کې د نظام په حواله سره چې قرآن او اسلام څومره جامع نظام دی، د انسان د ژوند په هر اړخ باندې بحث کړی دی. همدغه مضمون چې کوم دی په دې معنی امام قرطبی رحمه الله د تفسیری بحث کړی دی، د نظامی علما دي. په دې معنی امام مودودی رحمه الله هم تفسیری بحث کړی دی په دې موضوع باندې چې قرآن د ژوند لپاره جامع نظام دی او د په هر اړخ باندې بحث کړی دی. دا یوازې د عبادت او د ایسو خبرو نوم نه دی، بلکې دا یو جامع نظام دی، د ژوند هر اړخ سره تعلق دی. او د قرآن دویم کار دا دی چې ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات، زیری ورکړي مؤمنانو هغو ته چې هغوی عمل کوي نیک صالح عمل. هغې ته ویل کېږي چې ما وافق الشریعه، چې د شریعت موافق هغې ته صالح وي، او چې کوم د شریعت مخالف هغې ته منکر ویل کېږي. منکر ناشنا ته وجه په شریعت کې د نسو پیژنې نه داسې شی دی. ان لهم یقینا د دوی لپاره به اجرا کبیره، اجر لوی